زما بختور ورونو خویندو یو څو اصطلاحي ټکي دي چې هغه هر حد تتلونکي ته پکار دي چې په هغې باندې ځان پوهي کړي ولې چې دا مسایلو کې به هم مخکې راځي. اول احرام هغه دوه ناګنډلي څادرونو ته وایي چې حاجي صاحب د نیت تړلو په وخت کې خپلې جامې کوزي کړي، یو نه لنګ وتړي او بل په ځان با پاس چاپېره کړي. میقات هغه ځای ته وایي چې کوم ځای نه بغیر احرام تړلو حاجي صاحب مخکې نشي تللی، او که لاړ شي نو واپس راتللی ضرور دي، او که نه بغیر احرام تړلو دې ځای نه مخکې لاړو نو بیا ګنهګار دی. استباع د عمرې او د طواف قدوم د دې بیان به مخکې کوم. په دوران کې چې طواف ته بیت الله کوي نو اول 3 چکرونو کې د ښي لاس د ترخ لاندې د احرام صادر به روباسي او په ګس اوږه باندې به واچوي، ښی اوږه به ښکاره کړي، دې ته استباع وایي. رمل همدغه 3 دواړه عمرې او د طواف قدوم په وخت کې 3 چې کوم چکرونه وهي حاجي صاحب دې کې به ډېر په روب سره به 3 چکرونه وهي، اوږې به خوځوي، سینه به بهر ته روباسي، واړه واړه قدمونو باندې به تیز قدمونو باندې به 3 چکرې پوره کوي، دې ته رمل ویلی شي. طواف د بیت الله نه غیر چاپېره یو چکر وهلو ته طواف وایي، او یو طواف کې 7 چکرونه وي، او یو چکر ته شوط وایي. حجر اسود د بیت الله د دروازې ګس اړخ ته د بني آدم قد عمره اوچت د بیت الله په دیوال کې د جنت یو کاڼی لګېدلی دی چې اوس یې رنګ تور دی، او د دې نه ګیر چاپېره د چانده یو حلقه تو ده، دې ته حجر اسود ویلی شي. د بیت الله طواف د دې کاڼي نه شروع کېږي. مقام ابراهیم د بیت الله دروازې نه مخکې چې لاړ شي نو د بیت الله شمال طرف ته یو ښایسته غوندې ګنبد جوړ شوی دی، هغه ګنبد کې دننه د جنت هغه کاڼی ایښولی شوی دی چې کم باندې ابراهیم علیه السلام به ودرېدو او د بیت الله تعمیر. استلام ما څنګه چې عرض وکړو چې د طواف ابتدا د حجر اسود نه کېږي، نو چې چا ته موقع میلو شي او حجر اسود ته نږدې تلی شي نو د حجر اسود ښکلول، په حجر اسود باندې خپل خی او ګس طرف ته مخ په حجر اسود ایښول، یا که موقع ورته نه یو رش ډېر وي نو حجر اسود نه لرې ودرېږي، حجر اسود طرف ته مخ کي دواړه لاسونه داسې اوچت کي لکه مانځه دپاره غوږونو پورې اوچتوي، نو دې دواړه لاسونو تلي حجر اسود طرف ته بچي، او په زوره به داسې وایي چې بسم الله الله اکبر ولله الحمد، او بیا به خپل هغه دواړه تلي موچي کي. یا لاس کې به یو لرګی ونیسي او هغه لرګي باندې به حجر اسود پورې به ورسوي، او بیا همدغسې به وایي بسم الله الله اکبر ولله الحمد. دې 3 واړو طریقو ته استلام وایي.